بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله پاک دے وقت کی، اللہ پاک دے خیر کی، آمین. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قومي اتحاد چیرمن عباس خان ته خواست کوو چې د خپل خیالات اظهار وکړي او د مخ احمد لاس خواست کوو چې د راسي خپل انعام واخلي. احمد الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د درانه مجلس کې ناس مشران بیخي زیات ناس دي اور په دا نومو اخستنه کې داسې نه څه نومان زما نه زه نو زه ورته لږ نسي نو سټیج ته کم ملګري مشران ناس دي یا لاندې په پنډال کې ناس دي د دې ټولو دوستانو په اجازت او د ټول ته زما د طرف څخه د زړه د اخلاص سلام. د ټول ناول زه د الکوزی فاونډیشن د نننۍ دا کوم افتتاح شو د دفتر د زړه د خلاصه مبارکي ورته وایم. عزیزانو قربانو دا یو عظیم کار دی او په دنیا کې عظیم خلق هغه دي چې مقاصد عظیم وي، نه کې هغه خلق چې ډېر غټ سرداران وي، نوابان وي یا ډېر غټ سرمایداران وي یا ډېر غټ سیاسي لیډرشپ وي یا جرنلان وي. په دنیا کې عظیم خلق هغه دي چې د چا مقصد عظیم وي او په عظیم مقصد کې د کامیابی لپاره بیا قربانیان ورکول کیږي او هر سره غواړي چې زما قوم ښه قوم وي او د پښتون په یوه قوم په رسم رواج کې دا شی نشته چې تعصب وکړي د بل قوم سره. بسم الله الرحمن الرحیم. الکوزی فاونډیشن مرکزی چیرمن او مرکزی صدر ته د دې سره چې نور کوم عہدیداران دي چې دا د خیر کار په مخه اخیستی دی مبارکي ورته وایم او ورسره د خپله جانبه چې مې کوم وس وکړو که د شپې که د ورځې په دغې خدمت خلکي موږ ورته حاضر یو، خپله مرسته او تعاون به انشاءالله ورسره کوو. الکوزی فاونډیشن ته خپل ځیګر ته کوم او انشاءالله په دغه کار کې چې دا غیر سیاسي دی، د یوې نظریې د یوې فکر خلاف نه دی، نه د یوې قبیلې خلاف دی. لکه بالا چې ما میډیا والا ته وویل چې په عبادت باندې جنت ملاویږي او د خدمت خلق باندې چې د خلکو خدمت وکړي په دې رب ملاویږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الکوزی فاونډیشن اور خاص طور زه د ګردو شکریا ادا کوم چې دغه لرې لرې ځایو سره راغلي دي، خپل قیمتي وخت یې دغه ته ورکوي. زه اول زه خپل له طرفه د ګردو به شکریا د زما د طرفه د شکریا قبول کړي چې دغه د مشکل وخت سره راغلي دي د الکوزی فاونډیشن اور خیر دپاره راغلي دي. دویمه خبره ده چې الکوزی فاونډیشن دا یوه خبره زه ورته وکړم ګردو ته، دا موږ په چا باندې خیرات نه غواړو، دا موږ نه د چا سره یو بل خبره کوو چې موږ ته د خیرات راکړي یا موږ ته د یو شی راکړي. الکوزی فاونډیشن مطلب دا دی چې د یو چا سره یو مرسته کوم یا یو تکلیفات لرې کوم یا یو مشکل لرې کوم، د دې مطلب فاونډیشن مطلب دا دی. د سردار میرا جان خلق خدمت فاونډیشن کوټا سټي زه په ګردو کې مطلب خلق خدمت فاونډیشن د کوټې د طرفه
زما فاونډیشن د ګردو څه زوړم دی چې کوم فاونډیشن خلاصیږي چې زه انوایټ کړی یم ما د په محکمه په وس باندې ما د دې څه مرسته کړې ده د هغه ورځ ما باندې چا دا کوشچن هم وکړي چې دا د خیرات لپاره سردار صاحب دی کړی ده مال فاونډیشن مطلب یو خلق خدمت خدای پاک په موږ باندې ان شاء الله دا رقم خلک اول په حکومت کې د کوم رجسټریشن پروسس دی زه په دې باندې خپل مرسته ورکوم دوی دا اول په خپل دغه کوزي فاونډیشن دی دا به دوی اول په زه رجسټر کوم په سرکار کې دا دی چې مطلب موږ د خلکو خپل د خلکو خدمت وکړو له شعور ورکو لږ په خبرې پوه کړو لږ مطلب د چا څه په مجلس یې پوه کړو موږ مطلب کتیا د چا څه دا نه دی چې موږ به د پلانه څه بدیتي کوو د پلانه کور څه بدیتي کوو موږ د یو چا څه بدیتي نه کوو او بله خبره دا که زما د کور څه څوک بدیتي کوي بیا نو زه د هغه د هر څه متمان هر خبره مو څه کوم که په هر لازم را څه کوم زما دا یو شی خپل د کشرانو سره مو د زما په د الکوزي فاونډیشن کې چې د دوی څومره مرسته وي زما کشران کار څوک دي دوی د باید په دا اوردی کله نن چې دا کشران اغوستي دي دا کشران اغوستي دي دا کشران اغوستي دا اوردی د دوی لپاره دی کله یو خلک خدمت شي نو ډېره مننه د ډېر لرې ځای سره راغلي یاست کشرانو مشرانو خیر مودان